حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی زد نبی علیہ السلام خواله لاړم چې هغوی په یو انډیري ډډه لګولې وه، نه طلایي وه نه فوم و نه انډیرې. هغه نښې د نبی علیہ السلام په بدن مبارک باندې ښکارېدې. یو بالغ ورته پروت و چې هغه هم د کجورو د پاڼو نه ډک و. وی ما ورته وی عرض مې ورته وکړه، د الله رسوله صلی الله علیه وسلم ته دعا وکړه چې پتا باندې الله جل جلاله فراخي راولي. د فارس او د روم په خلکو باندې د دنیا فراخي ده، د الله عبادت هم نه کوي. د فارس او د روم په خلکو باندې د دنیا فراخي ده او هغوی خو د الله تعالی عبادت هم نه کوي. وی نبی علیہ السلام ورته وفرمایل چې د خطاب زویا ته لا اوس هم په شک کې دا هغه خلک دي چې د دوی خوشحالۍ دوی له په دنیا کې ورکړې شوي دي. ته خوشحالېږي نه عمره چې دنیا خو د هغوی شوه او زمونږ مزید په آخرت کې دي. نو زما خوږو عزتمندو د دنیا دا زندگی عارضي ده، ډیره زیاته لږه ده او یو نه یو ورځ د دې دنیا نه تلل دی. که د 100 کاله شي عمر خود به تیر شي، نو که د 100 کاله هم عمر وي نو هغه به هم تیر شي. د دنیا کې همیشه د پر زمونږ ستاسو استوګنه نه ده. نو د دنیا په لږو شانتو رنګینو او په خوشحالو باندې د مرګ نه پس هغه همیشه د پر خوشحالي او رنګینې په داو باندې نه لګو. زما خوږو عزتمندو راځئ چې نن خپل لوی الله سره روغ وکړو. د مرګ پته لګي نه چې مرګ کله راځي. 50-60 کاله خو عمر دی او نیمه زندگی رانه خوب وخوړه، نیمه زندگی رانه بچپنی وخوړه، نیمه زندگی رانه ځواني وخوړه، پاتې پکې سدي. د شمار یو څو لمحې دي، د شمار یو څو غړۍ دي. زنانه نارینه هر بالغ هر عاقل د دنه به تپوس کیږي او الله به دې تپوس کوي. زما بنده الله پاک به په ورځ د قیامت تپوس کوي چې زما بنده ما تعالی عمر درکړو، تا عمر څنګه تیر کو؟ زما بنده تا ځواني په کومه مشغله باندې تیر کا؟ زما بنده تا مال وګټلو څنګه، بیا د خرج څنګه کو؟ زما بنده چې ما تعالی کوم علم درکړو باغې باندې تا څومره عمل کو؟ نن چې ګورو نو هر یو سړی عالم جوړ دی، هر یو سړی بل ترغیب ورکوي، هر یو سړی بل ته چل خي، خو په خپل سودن ته شین دی. خپل ځان ته هیڅ کوم سوچ نه کوي چې زما څه حل دی. عوام را پاسي د عالمانو کې سوړي لټي، عوام را پاسي په عالمانو کې هغه خلکو کې سوړي لټي چې زندگی د دین لپاره وقف کړي ده. شپه ورځ د قران او د حدیث درس او تدریس کوي، شپه ورځ د دین پرچار کوي، شپه ورځ دا غوي چې دا ټول امت به جهنم نه څنګه بچي او جنت ته بتلو ولا څنګه جوړ شي. او زه دا نه وایم، نن بعض علما هم داسې دي، چې دا غي د لاسه د معاشره پریشان ده. یو عالم په بل تنقید، بل عالم په بل تنقید، زه پتا پسې خبرې، ته په ما پسې خبرې، دنیا کوي لګیا ده په دنیا پسې خبرې. نن یو لګیا دي په بل پسې، خپل درنه د بل سپکاوي. زما د دونۍ د شملې خوږی دي او استاد تروي دي. زما خوږو عزتمندو هر چا ته بدرانه نظر باندې وګورو، د هر چا قدر وګورو، د هر چا عزت وګورو، د هر چا احترام وګورو. دا نه ده چې چا قران ډیر ویلې دي، دا نه ده چې چا حدیث ډیر زیات ویلې دي، بس دی الله ته ډیر زیات نږدې دی. اصل خبره او اصل شیخ تقوا ده، اصل شیخ پرهیزګاری ده. چا کې تقوا زیاته وا، چا کې چې پرهیزګاری زیاته وا، دی به الله ته ډیر زیات نږدې وي. د سره علم نشته، د سره د علم نه وي، دی به علم وي، دی جاهل دی، خو د الله نه یریږي، د حرامو نه ځان ساتي، د غیبت نه ځان ساتي، د چغلې نه ځان ساتي، د بدعملۍ نه ځان ساتي، د بدو کارونو نه ځان ساتي، د الله تعالی د نافرمانی نه ځان ساتي، د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقو خلاف جون تیرولو نه ځان ساتي. بس دا تقوا ده، دا پرهیزګاری ده. دی به الله جل جلاله خپل ځان ته نزدیکی او دته به الله جل جلاله خپل معرفت نصیب کی. الله جل جلاله دې زموږ تاسو په ټولو په حال باندې رحم وکي. زما خوږو عزتمندو الله سره تعلق جوړ کو، الله سره تعلق جوړ کو، یو الله خپل کو، دا ټول مخلوق په الله پاک زموږ تاسو خپل کی. الله جل جلاله دې پر یسو خبرو باندې مال عمل نصیب کی او چې څوک یې اوري ویلم.